الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आए हुए आज़ान हुई, आए हुए आज़ान हुई, जाते हुए नमाज, आए हुए आज़ान हुई, जाते हुए नमाज, इतनी कलील वक्त में आए चले गए, पदी दुनिया टोल इम्तिहान दे रुनो, पदी दुनिया टोल इम्तिहान दे रुनो, दी की गरीब दे औ कखान दे रुनो, जवन बतेरई पर तरीक़ा द नबी कदा सी नवी लुई नुकसान दे रुनो, योज़ल पमीन मोहब्बत पर शौक़ सर दरूद शरीफ टूल हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतिराम अरबाब खास व आम, उलमाए कराम, तुलबाए इज़ाम, ज़मादा अहल सुन्नत वल जमात अक़ीदे सरा ताल्लुक़ लरुनको पदीन मयनो गैरतमंद मुसलमानानो, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु पमंग उतांसु बांधी 15 वक्त मुंस फरस कड़े और अल्लाह जल्ल जलालहु ददी वादा कड़े दा ची सोक दा 15 वक्त मुंस पखपल वक्त की दा अदा कवलो एहतिमाम कवी। अल्लाह जल्ल जलालहु फरमाई ज़बे पखपल ज़िम्मेवारी सर पर जन्नत के दाखिलों में और सोक ची ददी 15 वक्त मुंजुन एहतिमाम न कवी पमा बांधी दागी इस ज़िम्मेवारी निश्ती नु दा मुंज डीर यो अहम और डीर यो वरा लुई इबादत ते ची पदी के नन नारीना जनाना डीर कमई कोता है की और द क़यामत पर रोज़बा द टोल नड़ुम्बे द मुझ मुतालिक तपोस कवलेश। ज़मा मुहतरमो हदीस के राज़ी कचर तदामुन सही और सालिम रहुतो नुददी इंसान बाकी आमाल बा हम सही और सालिम रहुजी और कचरता मुंज ख़राब शु नु खुदे ना खास्ता स्ता बटोल आमाल ख़राब शि। मिसाल दासी पेश कई लकपकोर की जनाना कटवई बांधी कड़े दा वखे बांधी कड़ी दा और ज़मा मुहतरम दासी डेर वक्त बाद अगलाड़ा और ददी पतीली ने सब अखवा को और यो पुटे रावा खसलो अगे उसकलो चिकिकलो चिदा वख पखद कनदा नुद ददी पतीलीना यो पुटे रा खसने दे और दा यो पुटे गुरी चिदा पोखते और कपोख न दे कचरता आगा पोख हुई नुदागी क़ियास पर टोली वक़े बांधी कई चे टोला वक़ पखदा नु और पसी बंद की और ज़मा इज़्ज़तमंदो तलकारी राकुज़ की और कला दा पुटे क्लक हुई दा वक़ क्लकई नु ब्या और पसी और तीस की कोई पखना दा नु हम दक कशान ज़मंग दा दी टोलो आमालुना बद क़यामत पर रोज़ अल्लाह कम अमलू चतई मुंज नु मुंज कचरत सही शुलू खु बाकी टोल आमाल बा सही शी और कमुंस खुदे ना खास ख़राब शो बाकी टोल आमाल बखराब शी और दामुंस ډیر یو لوی عبادت ته ډیر یو اهم فریضه ده
څوک چې 15 وخت مونږ کوي الله 15 انعام ورکوي. اول دا چې د رزق تنسیا به ترېنه لرې کړلی شي. نن اکثریت زمون خلق وګوره د دې رزق دپاره لیوال او سرګردانه دي، غریبانان پریشان دي، د رزق دپاره نارینم پریشانه، زنانم پریشانه. او الله اعلان کړی چې 15 وخت مونځ کوئ د رزق دا تنگ دستی به درنه لرې کم. 15 وخت مونځ کوئ بیا چې تاله مرګ راغی په قبر کې کېښوستلي د قبر عذاب به ترېنه لرې کړلی شي، د قبر د عذاب نه به د انسان ته نجات میلاو شي. دریم دا په پولیس سرات باندې تیریدل دي، د ویښته نه نری دی، د تورې نه تیره دی، په دې باندې به د الله دا بندگان به تیریږي، نارینه زنانه په دې پولیس سرات به تیریږي، لاندې جهنم دی. نو زما عزتمندو چاته چې الله اسانه کړي نو هغه به د تیزی هوا غونته کې په دې پولیس سرات باندې تیر شي. دا به د دې مونځ د برکته دا زما عزتمندو په پولیس سرات باندې به د بجلی د پړق غونته کې تیر شي. او پنځم بے حساب بے کتاب با په جنت کې داخل شي. زما عزتمنو عمل نامه به د انسان ته په خلاص باندې ورکړل شي، په ګس لاس باندې چې چاته عمل نامه میلاویږي با نو هغې له به دا ګس لاس شا طرف نه زما عزتمندو په دې خېټه باندې به ورله وردننه کي، شا طرف ته به تې وباسي او هلته به ورله په ګس لاس باندې عمل نامه ورکړي. دا به دومره غم کوي، دومره تکلیف او دومره مصیبت په دې انسان باندې وي چې دا به دا خلاص د ډیر افسوس د لاس په خوله کې دننه کي او دا لاس به اخري پته به مو ته نه لګېدی، د ډیر غم د لاس چې ما ته عمل نامه په ګس لاس سره میلاو شول. نو څوک چې 15 وخته مونځ کوي د ده به په مال کې برکت وي، د ده به په عمر کې برکت وي، د ده به په اولاد کې برکت وي. نن زمنګ د عمر نه برکت الوته، نن د اولاد نه برکت الوته، نن زما عزتمندو رزق کې برکت نشته. خلق لګې دي کثرت ته خوشحالي، برکت غم څوک نه کوي. اصل شی برکت ته، پیسې به لګي، اوړه به لګوي، چینی به لګوي، وړي به لګوي، خو برکت چې پکې وي قسم د الله په ذات باندې د چاپلارم بیا نشي ختموي. نن خلق ډیروالي ته خوشحاليږي چې بس څومره ډیر وړي، څومره ډیر غوړي، څومره ډیر چینی، بس دا څومره ډیرې پیسې، برکت څوک نه ټسوي. یو کس خوب وکړو نو په خوب کې ورته زما عزتمندو 100 روپۍ وښودلی شوې چې پلانکي ځای کې 100 روپۍ پرتې دي او ځان له یې راواخله او ځان له زندګي پې آباده کړه. دا ترې نه تپوس کوي چې برکت پکې شته؟ نو ورته وایي برکت پکې نشته، وایي بیا داسې پیسو ته زما هېڅ ضرورت نشته. بیا زما محترمو بله شپه باندې خوب ګوري، دا خوب یې ښځې ته بیان کو. ښځه ورته وایي زه سړیه ته برکتونو پسې ګرځي، بچی دې د لوږې نه مري او ته برکتونو پسې ګرځي. زما عزتمندو وایي چې برکت پکې نه وي ګوتې هم نه ور وړم. دا بې برکته پیسې په هسپتالونو لګي، دا بې برکته پیسې په خواهشاتو لګي، دا بې برکته پیسې په فضولیاتو لګي. نو وایي ګوتې هم نه ور وړم. په دویمه ورځ بیا خوب وکتو، په دویمه ورځ چې خوب ګوري نو د 100 نه 10 روپۍ شوي. دا ترېنه بیا تپوس کوي برکت پکې شته؟ وایي نه برکت پکې نشته، وایي ګوتې هم نه ور وړم. ښځې ته بیا خوب بیان کو، ښځه ورته وایي سړیه د الله نه ویرېږه، پرون 100 وي نن 10 وي، د دې هم کمیږي. شابه دا ورته وایي نه چې برکت پکې نه دی پیسو ته زه لاس هم نه نږدې کومه. بهرحال په درېیمه شپې بیا خوب وکتو، بیا ورته وایي 1 روپۍ ده. دا ترېنه تپوس کې برکت پکې شته وایي او برکت پکې شته. زما عزتمندو سار پاسېدو سره ښځې ته ویلې چې یاره او ته وایي ځه 100 روپۍ دې نه راخستې، 10 نه رالي، اوس 1 روپۍ پسې روان. دا ښځې خو ډېرې دغه یي که نه په دې خبرو کې چې کم دی ډېر زیاتې بخیلې وي. نو زما محترمو دا لاړې او هغه 1 روپۍ راواخستل، هغه وخت سره یې په مهي واخستو چې زه دې یو ورځ خوراک په خپلو بچو باندې خو خوراک وکم، سبا بیا الله شته دی. زما عزتمندو هغه مهي کور ته راوړو نو کور والی چې کله هغه مهي صفا کوي او کړکۍ یې پکې دننه یو قیمتي لال راووتو چې هغه قیمتي لال د ډیرو پیسو الله جل جلاله د دې انسان هغه ټوله غریبي او تنګدستي الله ختمه کړه. هغه یوړو خو په ګران قیمت باندې خرڅ. ښځې ته ویلې ودې کته برکت اصل شی، اصل شی برکت دی. ځکه به تا ته ما ویلي چې برکت نه
نو که په عمر کې برکت نه نو په دې عمر به ته پوهېږي نه. که په پیسو کې برکت نه په دې پیسو به پوهېږي نه. که په غوړو کې چینو کې او زمونږ زنانه په کورونو کې مونځ او دس به نه کوي. دا بېلمازه زنانه چې کله وړه یعنې د هغې نه هغه تار راښکاږي او بې اودسه او بېلمازه زنانه هغه وړو بورې کولاوه کړي نو په ایمان وایي دې وړو کې برکت وي. دا زنانه بې بسم الله د غوړو ټیم کولاو کړي نو په دې غوړو کې به برکت وي. نن مسلمانان هغه زما عزتمندو صرف د خبرو مسلمانان جوړ شوي د عمل نه دي چې زمونږ د زنانو په دې خلو کې بسم الله په هر کار کې به دا بسم الله. دا زنانه کور جارو کوي او بسم الله وایي نو دا دومره لوی اجر او ثواب دی زنانه ته الله پاک ورکوي لکه چې دا خانه کعبه بیت الله شریف پاکوي. خو بسم الله د بسم الله برکات دا دي د بسم الله فضائل دا دي. نو بهرحال زمونږ اکثر زنانه هغه په منځونو کې ډېر غفلت کوي. په منځونو کې ډېر کمې کوتاهۍ زمونږ د زنانو نه په مانځه کې کېږي او هغه غریبانانو ته د منځ مسائل معلوم نه دي. د منځ وختونو نه زمونږ زنانه خبرې نه دي. نو یاد ساتئ چې کله د سړو سره زنانه یو شان همت ونکي یو شان په اعمالو کې برابر نشي نو کار نه سیټ کېږي. بیا سړی دې هسې ځان ستړی کوي سړی دې هسې سجدې لګوي سړی دې هسې کوششونه محنتونه کوي. زنانه بنیادي شی دی چې د کور نه در سره زنانه زما عزتمندو سپورټ وي او زنانه دینداري منځګزاري تهجد گزاري الله نه غوښتلو والی بیا زما عزتمندو د دې خاون بار خاورو تلاسه چې د هغې نه الله سونه جوړوي. وجه څه ده د زنانه سپورټ دی او بیا د دې زنانه د دې دینداري او د پرهیزګارۍ د وجې په نسلونو کې الله دین اوچلی بچی حافظان عالمان د دین دایان الله جوړ کړي. نو 15 وخت مونځ سره مسله حل کی. انسان د بی حیايۍ نه او د نارواو کارونو الله پاک منع کوي. وی بدترین غل هغه دی چې د مانځه نه هم غلا کوي. صحابه عرض وکړه یا رسول الله د مانځه نه به څنګه غلا کوي؟ فرمایي محمد رسول الله او فرمایل وی د مانځه نه غلا دا ده چې د هغه رکوع سجده په ښه شان سره نه ادا کوي. دا غلاګانې مونږ کوو که نه ځان له خو هغه غل نه دی چې هغه پیسې پټوي هغه په یو کور بدترین غلی دې ته ویلی دی چې د مانځه نه غلا کوي. نن زمونږ زنانه قسم درته خورم یو زنانه په مانځه ولاړه ده او بچو یې ورانې کولو نو دا په مونځ کې ورته دا چل کوي. په مونځ ولاړه ده په مونځ کې ورته دا چل. اوس دې غریبې ته پته نشته چې دې عملي کثیر سره مونځ ماتېږي. نو زما محترمو داسې زنانا غریبانانی د دین نه ناخبرې سکے کوزیږي کوزیږي د یو زنانا د خاون نوم رحمت الله هغه غریبي چې بکلم سلام ګرځولو نو د خاون نوم به نه اخستو وي السلام علیکم د وړو پلارا السلام علیکم د وړو پلارا. بس یو عام زما عزتمندو معمول داسې د دې زنانو جوړ شوی دی بس د ځان یو دین جوړ کړی بس پته نه لګي. اوس سړی دې ته دین خینا مدرسې ته پرېږدي نه تبلیغ کې بوځي نه نو دا زنانه به دین د کم ځای نه زده کوي. د دې دپاره علمای دیوبند ځای په ځای باندې د بناتو مدرسې قایمې کړي چې دا زنانه به مدرسو ته ځي او هلته به علم زده کوي. داسې مستوناتو جومات د دعوت او تبلیغ په شکل کې هلته به ځي دا زنانه خپلو کې په پرده کې ناستي د 6 کالو ماشوم کور ته دننه نه پرېږدي. دومره الحمدلله الله پاک دې کار ته دومره قبولیت ورکړی دی. پوره دنیا کې الحمدلله د دعوت او تبلیغ د وجې نه الله پاک د لکونو خلکو زندګۍ نه الله بدلي. ډېرې غیر مسلمه زنانه مسلمانانې شوي غیر مسلم سړي هغه مسلمانان شو. نو دا دین چې کله زنانه زده کي نو بیا زما عزتمندو دا زنانه ستا د بچو مدرسه ده. زنانه په کور کې ناستی او د ماشوم په تربیت کې د لور په تربیت کې د بچی په تربیت کې د زنانه غټ کردار وي. نن زمونږ زنانه د څه نه خبرې نه دي. نو
هغه غریب خپل تربیت نه دی شوی نو زمونږ د بچو بس تربیت وکي هغه غریب خپل مونږ او دس نه کوي نو دا ماشومان به څنګه په مونږ او دس باندې راواړي نو زما عزت مندو 5 وخت مونږ الله رسول مبارک فرمایي چې څوک د 5 وخت د مونږ اهتمام نه کوي مونږ پریدي د مونږ پروا نه کوي نو د مونږ پری خودون کې زما د امت نه نه دی مونږ پری خودون کې جنت به حرام دی مونږ پری خودون کې باندې زما عزتمندو جنت حرام دی وای بچی فاسقان دي خوراک حرام دی کپڑے حرام دي لباس حرام دی مخت قتل حرام دي مجلس حرام دی او دا سړی بالمازه دی مونږ او دس نه کوي نو دا چې کمی پیسې ګټي دا پیسې هم د حرامي نو هغه پیسې د په خزه خورل کېږي په بچو خورل کېږي نو هغه بچي مو فاسقان دي نن زیات تر زما عزتمندو مسله چې مونږ ته جوړه ده مونږ موز نه کو د موز اهتمام نه کو موز پروا نه کو په موز باندې زمونږه لونه دردیږي نه چیرې مونږ نه سار موز قضا کیږي دا ولې قضا کیږي مانه د غرمې موز قضا کیږي مانه د مازیګر موز لاړو د ماخام مازیګر ماسختن موز لاړو او په دې حال کې دا انسان ودشي نو زما عزتمندو صفته ده ستا د استرګې به سبا په قبر کې کولاویږي که په دنیا کې به کولاوي شي نو دا موز انسان شروع کی 15 وخت مونږ کوي دکان بند کا گاګ دی ولاړی گاګ بخپل کار کوي رزق ور کوون کې د الله ذات ته عزت د الله پلاس کې ذلت د الله پلاس کې شپه الله راولي ورځ الله راولي زما عزتمندو هواګانی بارانونه دا ټول دنیا دا نظام دا الله پاک دا ټول بندگان انسانان او جنات او ملائکه او انبیاء او صحابه او تابعین مونږ او تاسو ټول پټولا الله پیدا کړی او مونږ ته رزق هم الله راکړي د دې رزق وعده الله کړی دا نن د دې رزق د پاره دکاندار ته د مسجد د مینارې نه आवाज کیږي حي علی الصلاه حي مسترف تراشا حي علی الفلاح کامیابی طرف تراشا دا دکان کې ناشته چې نه کنه ودرېګه دا گاګ فارغوما به پته نه لګي دا سی گاګ برا باندې به راشي که برانش دا غریب ته اوس پته نشتا دا پدی امتحان کې ناکام شو دا پدی صورت کې کامیاب چې د دنیا گاګ ولاړی او دا ورته وی چې اذان وشو بس راځي رونو مونږ کوم مسلمانانی کني د بل چانه سودا واخلې دلته د ایمان پته لګي دلته غوسو کې ایمان ته نه ګوري ایمان خوري وری بس گاګ ودرېږي چې پیسې وګټم نو بیا پیسې خو به وګټي خو دې پیسو کې به برکت نه په دې پیسو باندې به دا سړی سودمن کیږي نه بدا پیسې راغی او بس لاړی یاره پیسې ګټوړو لپی پویګو نو تلک د 15 وخت د مونږ اهتمام شروع کا بیا وګوره چې الله دې بیړه پار کوي کنه پار کوي زما عزتمندو یو دیندار سړی یو متقی او پرهیزګار سړی داغي د خزینه یو سړی د بدکاری مطالبه وکړه د سم مطالبه تین وکړه د بدکاری د زنا مطالبه تین وکړه نو دی خزی خپل خاوند ته دا خبر وکړه چې پلانکی سړی مانه د بدکاری مطالبه کوي نو دا خاوند ډیر خوخيارو دیندارو پرهیزګارو دا ورته وی یاغي ته وایا چې تا زما دی خاوند پسې سلوي خورزي مونږو کا سورزي سلوي خورزي مونږو کا داغې نه پس به زستا دا خواهش پورا کما داغې نه پس به زستا دا مطالبه پورا کم نو دی خزي هغه سړی ته ویلي چیرې زما خاوند ما ته دا خبره کړې ده چې ته ما پسې سلوي خورزي مونږ کې داغې نه پس دا مطالبه به پورا کوم هغه خوشاله شوی دا خو اسانه خبره ده سلوي خورزي مونږ دې بسو وکړل نو هغه مونږ شروع کړل مونږ شروع کړی دی سلوي خورزي مونږ د هغه دیندار سړي پسې وکړو بعد کې دا زنانه په تور امتحان هغه پسې لاړه وای څنګه چللې ما سره بدکاری کې کنه کې او نه ما توبه کړی دا ما چې کله نه مونږ شروع کړی دی الله جل جلاله د ګناهونو نه زما په زړه کې نفرت اچولې دی د زنا نه زما نفرت د ګناهونو نه نفرت د الله د هرې نافرمانی نه نفرت اوه هغه زنانه راغه خپل خاوند ته دا خبره وکړه چې سړی خدا خبره کوي نو دا دیندار او دا متقی او پرهیزګار خاوند
دا د خپل خزي تسوي وای ها الله قران کې رښتیا خبره کړې ده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بشک مزمن کوي انسان د بے حیاینا او د نارواو کارونو نه وګوره کسې منی کو کمنې نه منز د تکبیر اولا سره اهتمام سره سلوي خورزي چا منځ وکړو راشي دا غټي زده کوي راشي دا ګرانی ده کنه ده تکړه شي کنه پوهیږم پینه راضي او د سیدر نصیب پوهیږم نه خدای دې په سود من کینا وجه صدا مستدی شا کړی دا قران ته دې شا کړی دا پردې ته دې شا کړی دا حیا ته دې شا کړی دا دین ته دې شا کړی دا ام دقه شان په دنیا مخ کی او تب ذلیل ورپسې بوډا وشي مړ وشي سودمن بنشي وای تا چې بل باندې د خاور ډېرې جوړ کړو تا چې بل باندې د خاور ډېرې جوړ کړو دغه شانتی به پتا هم واوري خاوري اوازونه چې د بل مرګي ته اوري اوازونه چې د بل مرګي ته اوري دغه شان بت د خپل مرګي هم واوري عجیب رحمان زړه دې د کتو دې چې مرګي په دنیا شته او تلا خان دي پوه شئ کنه زما عزت مندو سلوي خرزي مونږ داسې وکي چې تکبیر اولاتنا فوت نشي نن د تکبیر اولا سو کې اهتمام کوي دا د جمعې بیان څه ټیم نه شروع شوی دی دا چې اوس مس مردان و یا د علي شامور و او په یو سټیج باندې 007 ورته غړېدله نو په ایمان وایي زیبه اواز رانغې زیبه اوس یو عالم دین لګیا دی کم وخت نه غریب لګیا دی مری وچی لګیا دی هغه حدیث بیانوي هغه قرآن بیانوي کم قرآن چې الله په محمد رسول الله باندې نازل هغه حدیث بیانوي کم حدیث چې زمونږ زندگی روښانه کوي کم حدیث او کم قرآن د وجه به زمونږ دنیا او آخرت الله جوړي یا الله خیر د باندې سکینه نازله شوې ده قاری صاحب دال تبوز ایو دغه شان زما په بیان کې ودو ویره چې سکینه را باندې نازله شوې و ځکه خوب راغله ما ته سکینه بنو د سکینه خور بدر باندې نازله شوې عجیب خبره ده فلم تناستی خوب ناراضي ډرامې تناستی خوب ناراضي شروع یې غیله خوب ناراضي خو چې مولا بیان کوي امیر صاحب غریب بیان کوي بدابه دا چلونه شروع عجیب خبره ده کنه ده دا زمره زوري خبرې شروع او دا به توده نه نو تصل رالی دغه یو جمعې پورا هفته کې یو جمعې یو بیانې او په دې کې موږ څه ازدنه کو سوا نورو نیار وہ میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی نو چې زما زندگی بدل نشي زما دا ژوند جوړ نشي یار کله به جوړیو کله به سټ کیو اغا د نولی او د مار یارانه او دوستانه و د سشي د نولی او د مار نو د مار سټایل لا دې شي کوګو پروتي نو په دې سوره کې و د مار داسې کوګو پروتو نو دا نولې چې وکله مراغه نو دی مار ته به ویلې لک سیده سملا مونږ ته ډیر تکلیف ټوله سوره دی نیولې ټول غار دی بند کړی نو زما عزتمندو وې د سپیله کې چې سل کالم په نچ کې بند کی کنه امغه شان کګي دا نه نیږي نو د مار سټایل داري چې دا به کوګوږي د دې سټایل نو یو ورځ دا نولې راغې او چې وې قتل دا مار دی سوري سره بار سیده پروت دی سیده چې دا سیوانو راوانو چې دا مار څنګه سیده شوی دی کم وخت نو ته مولوی صاحب لګې د نصیحتونه کوي سم شي ها چې دا سیوانو خلې نه ویني راوتلې سیده شیخو د مرګ نه بعد موږ هم سیده کیږو چې کله حاجي صاحب زما د جنازې اعلان وشي او رشتہ داران خبر شي او خلک را روان یو اعلان وشي چې جنازه راخلی او زما عزتمندو خورم جاړي مورم جاړي خزم جاړي بچیم جاړي سو خوشاله سو خفا دا جنازه رواني الترا باندې سلوټ تکبیرونه وي به چې کم دې زما عزتمندو قبر رالا کنستلې وي په قبر کې کیدی د پاسه را باندې تیږي کیدی داغه د پاسه خټي ورته پی د پاسه را باندې یو ټرالی خاور راواچي وي اوس سیده شو اوس وته لګي سیروزیل یاره لا سیټ نه قرآن شروع یاره لا سیټ نه دا مون صحیح کې یاره لا سیټ نه په ایمان وي چې قبر کې کیدی وي قبلې ته ولا مخ کې چې قبلې ته ولا مخ کې وي اوس سیټ شو
سشو اوس سیټ موږ به مالا سیټ کیږو یاد ساتئ ښه اسی بس تماشګیر جوړ شوي ګورو څومره خلک هم یوړه په دې هدیرو کې هم ښخ کړه ښه راته پته ده چې یو ورځ به ما هم راوړي په دې هدیره کې به هم ښخوي په ایمان تیارې شته ډېر زموږ نارینه به داسې وي چې مسلې به اوس ختمیږي اوس به خطبه شروع کیږي دا ناراسته به چې کوم دی اوس به تولیه راپوږه کړي او باتروم ته به رواني دا زموږ د مسلمانانو حال دا زموږ مسلمانان دي هغه مسلمانانو چې نیمه ګنټه یو ګنټه مخکې به د مانځه نه هغه به جومات ته راغلی و نفلونه به یې وکړو د قرآن تلاوت به یې وکړو ناست به نن په جومات کې د مسلمان زړه ټک چوي چې سلام وګرځي اللهم انت السلام ومنک السلام او شو بس په جومات کې به بیا څوک هم ونه ګوري متقي خو په جومات کې خوشحالي مئی په اوبو کې خوشحالي نو دا څنګه مسلمان دی چې دا په جومات کې تنګي دا څنګه ایمان دی دا څنګه مؤمن دی نو موږ او تاسو په جومات کې خوشحالي نو زما عزتمندو 15 وخت د مونږ اهتمام وکاو او ان شاء الله په هر حال کې ما زما عزتمندو دغه مونږ موږ او تاسو کوبا تر مرګ پوري د دې مونږ نه زمونږ او تاسو خلاصېدل نشته الله رسول وفات کیږي لګیا دی د عائشې بیبي پغیږه کې سر مبارک پروت دی او فرمایي صلا 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 اے زما امتیانو مونږ ما پرېږدئ مونږ ما پرېږدئ مونږ ما پرېږدئ نو څومره وخت د سحر مونږ جمع وشي بیا هم وخت وي که نه وخت که نه یعنی اشراقو ته وخت وي زما عزتمندو مونږ په قضا کېدو کې بیا هم وخت وي اوس خو پاسه کنه اوس خو پاسه کنه اوس خو که کنه اوس خو که مونږ قضا شي بیا هم ونه کړي بیا د غرمې مونځ راواخله نو د غرمې مونځ څه ټیمه پورې زما عزتمندو څلور نیمو پورې یا په باندې څلورو پورې وخت وي اوس وکړه خیر دی جمع سر دې ونه کړو ځان له خو که کنه اوس خو که کنه اوس خو که کنه اوس خو وایي اوسې کوم اوسې کوم غرمې مونځ هم قضا کړي مازدیګر مونځ تر ماښامه پورې ټیم وي که نه جمع سره دې ونه کړو جمع ده نه لاړه ټیک ده کار دی ډېر به ضروري کار و چې تا ورته مونځ پرېښوس بې جمع خو که کنه ځان لې خو که کنه دا به نه کوي اوسې کوم اوسې کوم اوسې کوم چې دا اوس کوي که نه وی د قیامت په ورځ به 15 طریقو سره په قبر کې دی انسان ته عذاب ورکولی شي 15 طریقو سره زما عزتمندو دا کیسې قطارې زه تاسو ته نه بیانوم موږ او تاسو ټولو له مرګ را روان نو دغه مونځ زما عزتمندو دا د جنت کنجي ده دا د الله نه برای راز د غوښتلو یوه ذریعه ده الله رسول صلی الله علیه وسلم لاړې د الله د طرف نه څلوېښت وخته منځونه مقرر شو څومره وخته 40 وخته دا خو منئ که نه منئ الله رسول راغی موسی علیه السلام ورته وایي امت دې کمزوره دی 40 وخته منځونه درله نه کوي 40 وخته منځونه درله نه کوي شابه کم کپی واپس لاړې الله رسول الله ته زاری محنت کوي الله زما امت کمزوره 15 زما عزتمندو 15 دیر شکړه 15 ته کم کو حتی داسې به بیا راتلو موسی علیه السلام ورته فرمایي نشي کمزوري دي دیر شکه 15 شکه شلې که بیا به الله رسول داسې تله راتله موسی علیه السلام ورته فرمایي شلم نشي 15 نشي بیا به الله رسول لاړې الله ته زاری منت یا الله زما امت کمزور یا الله زما امتیان کمزوري نشي کوله زما عزتمندو لسله خبر رااله بیا راغی موسی علیه السلام ورته فرمایي دا لس وخت منځونه نشي کوله امت کمزور دی الله رسول بیا لاړې وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ آغا غمخوار پیغمبر بیا لاڑے اللہ تزاری منت کی یا اللہ امت میں کمزور دے الله رب العزت ورته 15 منځونه 15 وختونو منځونه مقرر کړ چې زه دا 15 وخت منځ دې کوي ای زما حبیبه ستا امتیان ما په ټولو امتونو کې غوره امتیان پیدا کړي دي په ټولو امتونو باندې جنت حرام دی اے حبیبه اے احمده اے محمده
تر کومه پوری ستا امتیان په جنت کې داخل شوي نه وي په ټولو امتیانو باندې جنت حرام دی تر څو پوری ستا امت په جنت کې داخل شوي نه وي اے پیغمبره اے احمده اے محمده ټولو انبیاو باندې جنت حرام دی تر څو پوری محمد رسول الله جنت کې داخل شوي نه وي ها بیا څه فرمایي په مینې سره اوچت اواز سره به سبحان الله وایي ټیک ده که دا خلا دا جبا دا आवाज چا را کړی نو چې دا هغه الله نوم په اوچت आवाज سره وانه خستلی شي که نه ای دې کټ کړلی شي بیا دې دا ځواني چې د الله د دین نه قربان نشي په دې ځوانۍ دې اور پورې شي بیا کم مال چې د الله په دین ونه لګي بیا دغه مال باندې دې اور پورې شي نن زمونږ زیات په ډیرانونو باندې جنگ دی په ځمکو جنگ دی یو راپاسي بل وژني په ځمکو باندې په دنیا باندې په قرآن باندې تا غیرت اونکړو نو زما محترم الله پاک څه فرمایي الله څه فرمایي زمونږ او ستاسو دپاره زما عزتمندو حوصله افزایي دپاره دا خبره درته کوم اوچت اواز سره به سبحان الله وایي الله ورته فرمایي اے حبیبه ستا امتیان به دا 15 وخته مونځ کوي زه به ورته د 40 وختو مونځونو اجر او ثواب ورکوم 40 وخت منزونا اے احمد اے محمد اے طه اے یاسین اے والضحى چہری والا اے واللیل زلفان والا جبرائیل علیہ السلام چې الله پیدا کو جبرائیل علیہ السلام ځان ته وکړه نو خپې لاندې تخت سارا سره لګېدلې وي چې سر ته وکړه سر عرش مولا سره لګېدلی و دومره عظیمه فرشته دومره لوی فرشته الله پیدا کړه وی الله دومره لوی فرشته دې پیدا کړم دومره طاقتوره فرشته دې پیدا کړم یا الله د 2 رکعاتو مونځ دپاره اجازت راکړه چې یو 2 رکعاته مونځ وکړم شکریه ادا کړم الله ورته اجازت ورکو زما عزتمندو الله اکبر نیت یې وتړو په دې کې 2 کاله تیر شو څو کاله یو رکعت دویم رکعت کې 2 کاله تیر شو ټوټل څو شو 14 کاله زما عزتمندو چې کله سلام وګرځولو السلام علیکم ورحمت الله دا غینه پس الله جل جلاله ته پیش شو الله ورته فرمایي تا ته پته شته تا په دې مونځ باندې څومره وخت تیر کو والله عالم الله ورته فرمایي 14 کاله دې په تیر کو څومره 14 سال دې په تیر کو الله ورته فرمایي داسې امت به پیدا کومه چې هغه امت به د احمد صلی الله علیه وسلم امت به وي هغه به 15 وخته مونځ کوي هغه به 2 رکعاته مونځ کوي هغه به په دې 2 رکعاتو مونځ باندې 15 منټه به نه لګي اے جبرائیل واوره د دې 14 کاله د عبادت نه به زیات اجر او ثواب هغې له په 2 رکعاتو باندې ورکوي دا زما عزتمندو خصوصیت منګ او تاسو له الله را کړی کو منګ او تاسو خپل ځانونه او پیژندل منګ او تاسو نه به پریشانه کیو نن سبا دا د کرسو خاوندان دا زمون حکمرانان غداران دا زما عزتمندو دا د خپل بچو د خزو خېټو ته د دې عوامو د دې زما عزتمندو حق هغه اوالو او د خپل خزو د خپل بچو خېټو ته ورواچولو هغه ته پته نشته چې ورځ د دې حساب به معنا الله اخلي نن خو زما عوام نن زما غریبانان مسکینان کونډي رنډي غریبانان یتیمانان یو کسو هغې سره خرو او دغه خرې په 100,000 روپۍ خرڅولو په 100 روپۍ باندې هغه باچا ته پته ولګېده باچا دا راوغوښتو چې هلکه دې خر کې څه دي چې دا ته په 100,000 روپۍ باندې خرڅې خو کمزوری خر دی وایي دې کې ډېر خصوصیات دي وایي څه خصوصیات دي پکې وایي چې په دې باندې څوک کیني که نه او چې داسې نظر واچوي نو وایي داسې به ورته مکه ښکاري او چې داسې نظر واچوي وایي مدینه ورته ښکاري او وزیر ته وایي باچا ورخیجه چې مدینه او مکه ښکاري که نه ښکاري نو زما عزتمندو چې کله وزیر په هغه خر باندې ورسورېدو نو دلته دا خر والا څه وایي وی ها دا یو شرط غدار سړی غل سړی منافق سړی بې ایمانه سړی چې کله په دې خر باندې کینی که نه هغې ته به مکه او مدینه نه ښکاري چې کله وزیر کېناستو او نظر یې واچولو غوسه نه ښکارېده نو د ځان د شرمه د لاسم څه کول وی واجی وا باچا دا مکه او دا مدینه دا مکه او دا مدینه چې راکو شو باچا ته وی تو اوس وروخېجه باچا چې کله کېناستو او نظر یې واچولو چې هلکه دا شیخ ټول څه صوبې دی پوه شي دا معامله خو بدله
پیسې را واخستلې وزیر له ورکی وته وی د دې سړی نه د اخر واخله ورې په شرمونم شرمې او د اخرونی هغه درګې سینته ور غورځو چې کیسه ختم شي. زما عزتمندو نن غداری کرپشن دومره دی چې هر حکمران د پاکستان نخپل خېټه مړی خپل بچی مړی بار ملکونو کې ځمکې جوړی بنگلې جوړی دلته زما د عوامو نزور وباسي خو زه د عوامو نم کې لکم زمنګ د عوامم پسترګو باندې ټپتی زمنګ د عوامم غدار منافق غل یو سړی به ټول عمر زما عزتمند اخري او به لوټي بیا هم هغه له اوټ ور کوي بیا هم هغه د پاره زنده‌باد او مرده‌باد چغي وي. او موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سورله سوکاله مخکې فرمایي چې څوک سورت واقعه وي سوي سورت واقعه پیژنې کم چاکلیټ دی کلم خوړلې دی نن په مسلمان باندې د اسلام یو تپوست نه کوا د شریعت متعلق د سی بدر تګوري قسم د تخرم د دین نه خبر نه د شریعت نه خبر نه د موز نه خبر نه د موز د مفسداتو نه خبر نه یو ماشوم داسې ولاړ دی هغه خلک لګي دي فوټبال کوي څه کوي فوټبال کوي دې خبرې ته لګه توجه کوي فوټبال کوي نو دا ماشوم داسې ولاړ دی داسې یو بزرګ یو سپینګیری په دې لاره تیریږي نو دا ماشوم د دې سپینګیری نه تپوس کې حضرت دې فوټبال کې غلطي ده دا خلک وللتي ور کوي او کنه دې خلکو کې غلطي ده چې دې فوټبال للتي ور کوي نو هغه حضرت ورته څه فرمایي وای بچیا وای دا دې فوټبال کې غلطي ده پچا کې غلطي ده پچا کې غلطي ده تاسو غراته د سیمړم لناستې ته کې چرته اوس روزه کوم نه ده لږ आवाज را کوي کنه بعضی د کور نه را شغولي پیښوي نو دا فوټبال کې غلطي ده بچیا مونږ مریضان له چکم دیش نکړه پچغو باندې ولان نه आवाज ناراض وای تو نے میرے کانوں کو خوش کیا میرے تیرے کانوں کو خوش کیا بس نو زما عزتمندو وای بچی دا دی فوټبال کې غلطی دی وای هغه څنګه وای دا فوټبال په ظاهر باندې ځان پړسیدلې خي جیسه ها پړسیدلې خي او دی کې دن سي تشاوي وای دی فوټبال کې کدن نه سوي نو دا بدرون وي دی له بچالتا نشوي ور کوله دا چار سړی ولا لته ور کوي دا تشته دنه پکې تشاواده هم دغه شان مسلمان نن هر طرف نه زما عزتمندو په گزار کیږي نن هر ارزه کې ګوره مسلمان قتلېږي نن هر ځای کې ګوره زما مسلمان پریشانه تنگ دستا غمخوار تکلیفونو کې گیر مشکلاتو کې گیر دا وجه دا چې زما عزتمندو موږ خپل مقصد پرې خېره سم پرې خې دي خپل مقصد هم پرې خېره د پکې مقصد څه دي هوا ورکول دا پدی ابو کې دا غټ مې دی وړو مېانو ته وای کنه وې کونډه وراخته کیږي او هغه کونډه کې بغوخي غوخه خیال کوي ګوري هغه غوخي ته فلور وانه چوي ها هغه کې بداسي کونډي هغه کونډه با تاسو په مړی کې اون خلی او داسي جک باور کې بار تم راولي او به با تاسو زونه پلک اوچوي چې زونه پلک اوچوي به الته اور لګولي دا غي د پاسه به پتیلې خي هغه کې به تیل چولي هغه تیل به داسي شواره کوي او داسي خټ کیږي به تاسو ټوټه کی او هغه کې به مرواچي پاخبم کې او به د خیره سره رد غړود به کې سبا ختمي نو دلته دا وړه مایان دا د خپل مشر خبره کله کونډه راونه وکړه لکه موږ دي نوجوانانو ته ویو چې دی پردو خزو ته مګوري ها پړونه بیواله پوزه به دومره غټي او ته به پسترګو مې چې د لاره واده کې به چې کم د کور کې وته قرضدار ناشتي به غریب دومره پریشان چې د سره سره دا اوس په کم تاخ کې سنبال دې خبر اورسېده نو زما عزتمندو په غم کې یو جنې خو خول پکار دي په بازارونو کې زمونږ نوجوانان دومره مسلې راځي وای راځي ما ته څه پتا و مې اوسې سنبالوا نو دغه غوخه رااله دا مې ګوري والله غوخه ده اوس مولا لګي مسلې کې مونږ ته مونږ په خپل خبرو کې اختی بدامه چې کم دی هغه تخله ور واچي لکه اکثریت مشر کشر ته خبره کوي نن خود مشرانو عزت هم نشته پکورونه مشر بلګي ته کوي اوس پیغه پیږي لګي مولوی سے بلګي بس سی بواوري او بس عمل به پینه کوي نن عزم کو ان شاء الله چې دا خبره به مونږ تاسو په خپل عمل کې براولو ټیک ده کنه ان شاء الله نو څوک چې صورت واقع وي سوي په ایمان وای صورت واقع څوک پابندۍ سره وي جی ماشاءالله جی اسی عبرت د پاره صورت واقع پابندۍ سره وي اوس کته کې لاسونه چې څوک صورت واقع پابندۍ سره وي حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی دي کني دي فرمایلی چې دا به فقر او فاقه
اون ګوري پدې باندې و فقر او فاقه را نشي او چې څوک سار مونږ کی او سورتي یاسین وای نو د دې ټولې ورځې ضرورتونه به حکمرانان خو اسیم زمنګ په غوخو اخته دي زمنګ په وینو اخته دي نو موږ او تاسو له اعمال کول پکار دي کنه دي پکار چې د اعمالو په ذریعہ سره الله پاک برای راز د خپل خزانو په غیبی را باندې با زما اوستا مسلې حل کړي زدر تقسم کوم زمنګ مليانو د ژوند نه خبر شي کنه تا ته به پته ولګي چې د دین کم برکت ته د مونږ زودس والله داسي عہدهداران داسي غټ افسران ما کتلی دي داسي غټ فوجیان ګیره به مخریدي پین شرط به چولی قسم د تخرم د سار سورۃ یاسین پابندی کوي د سورۃ واقع پابندی کوي ما خام منځو کې ناز به اذا وقعت الواقع ليس وقعتها كاذبه خافيه رافعه لګي به سورۃ واقع به پوره نن خو موږ د قران سره ډزې کړې دي نن قران موږ پالماری کې زما عزتمنو گرد وهله گرد او غبار په پروت او د انګريزانو ایجاد کرده پاڼه موبایل دا دي سینې سرم جوخ لګولې داسي پیکج پکې نه اسیم زړه داسي پریشان یاره والله بس جبکې مې نسوار نشته لکه پکور کې مې پلار نشته پوه شي بیا حساب کتاب ټول ګډ وډ وي ولې پیکج ور سره نشته به د دې پیکج د پاره به خیرم غونډي چې والله یو ته ویل قرض راکې یار پیکج موبایل کې ختم شي نو دا مسلمان د قران تلاوت نه کوي نو په ایمان وا الا 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 خبردار الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړونو اطمینان خوشحالي سکون راحت کامیابی اللہ و اذا زما پیاد کدا اللہ و زما پیاد کدا نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ دی پدی ټولو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب سنتو کې الله